بیا دا داسې عبادت دی. د الله رسول فرمایي چې کوم کس تراویح وکړي د هغه ټوله شپه په عبادت کې شمار شو، په دې شرط باندې چې د سهار جماعت ورسره وکړي. اوس که یو سړی د ماخستن لمانځه وروسته په عبادت باندې ودرېږي، تراویح وکړي، د قرآن کریم تلاوت وکړي، تر 1-2 بجو پورې ویښ وي، له هغه وروسته پیشلمۍ وکړي، لیکن تر پیشلمۍ وروسته بیده سو د سهار جماعت یې نه وکړو. او هغه کس چې ماخستن تر تراویح وروسته فورا بید سوی وي، لیکن د سهار جماعت یې کړی وي، د دغه سړي ثواب تر هغه زیات ده. د الله رسول فرمایي چې کوم کس د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي، هغه داسې دی لکه ټوله شپه چې عبادت کوي. د ماخستن تراویح چې وسوې جماعت وسو، فورا ولاړ سه بیده سه، پیشلمي ته چې راپورته سولې، تر پیشلمي وروسته چې جماعت وسو، بس دا ټوله شپه په عبادت کې شمار. لیکن ډېر کسان دا رقم ته وي چې هغه خو عبادت تر 1-2 بجو پورې وکړي، بیا پیشلمۍ په هغه ټیم یو خوراک وکړي پسې بیده سي، هغه د سهار د جماعت هېڅ خیال نه وي. په ځوانانو کې دا شی بیخي زیات ده، په عامو ورځو کې هم دا رقم دی، لیکن عامې ورځې خو ځان ته دي، روزه ځان ته ده. د روزې خو بیا ځان ته خصوصیات دي، ځکه فرض یې په نفل یې په فرضو باندې شمار دي، فرض یې یو په اویا باندې شمار دی.